وانو جہان سردار محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم د پیدائش سره تعلق ساتي. دی میاش کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شوه هم دے او په دی میاش کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات هم شوه. دا اتفاقی خبره ده. د پیر پورز د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدایشم شوه دے او د پیر پورز د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفاتم شوه دے. دام اتفاقی خبره ده. وفاتی په کوم تاریخ باندې شوه او پیدایش په کوم تاریخ باندې شوه دا اختلافي خبره ده. بعض علماء وایي چې وفاتی خو په 12 ربیع الاول باندې کنفرم دی، لکه که تاسو سوچ کړي مخکې به 12 ربیع الاول ته 12 وفات ویلې 12 وفات دا به ورته ویلې کله مشرانو ذهن کې راځي وایي 12 وفات راځي. نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات ورځ ده. پیدایش په کوم تاریخ کې شوه ده؟ نو پدې کې 12 ربیع الاول هم دی، خو بعضی وایي چې اتم او نهم دام پکې دي. بهر حال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدایش په دې میاشت کې شوه. نو زمونږ زړه غواړي چې د نبی علیہ السلام د پیدایش باره کې یو څو خبرې وکړو چې وګورو زمونږ آقا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته څنګه راغلی دی. بس د پیدایش کې څه برکات ځان سره راوړي. عزیزانو چې کله نور راخیږي نو د نور د راختنه مخکې داسې رڼا شانتې راځي، معمولی شانتې رڼا راشي. چې کله د دواړو جهانو سردار راتلو د هغې نه مخکې رڼاګانې چالو شو، ولې د نور نه خو هغه ډېر غوره دی. نو د دواړو جهانو سردار چې دنیا ته راغلو د هغې نه مخکې رڼاګانې شروع شو. عبدالمطلب صاحب وایي زه د بیت الله شریف خوا کې پروت وم اوده ومه، وایي په خوب کې په ما باندې آواز وشو احفر طیبا، وایي یو پاک شی وکنه. وی سبا شو زما په ذهن کې خبرې راتله، خو ما ویل زه بس یو اواز وشو دې ته په خوب کې تپوس کړو چې دا طیب څه شی دی چې دا ته ما ته وایې دا وکنه. جواب یې نو ورکړی. په سبا باندې بیا خوب ګوري عبدالمطلب صاحب وی احفر برن نیکی وکنه. په خوب کې وایي ما ته تپوس کوم مل بر دا نیکي څه شی دی ما ته خو یې وښیه چې زه یې راوکنم. درېیمه ورځ ورته راځي احفر بئر زمزمه، د زمزم کوې وکنه. او بیا ورته وویلې چې په کوم ځای کې کارغه خپل دا نوکه ووخي او داسې کارغه به وي چې سپین وزرې به وي، هغه ځای کې بئر زمزم دی هغه به ته راس پړی. دا چې کله د اسماعیل علیہ السلام په وخت کې دا بئر زمزم هغه شوی بیا دا کافرانو چې کوم دی هغه وخت سره بند کړی، په دې کې ډېر زیات ګند اچولی دا مکمل پټ کړی. نو عبدالمطلب صاحب ته الله په څه واسطه باندې په خوب کې وښودلو چې دې ځای کې به بئر زمزم. وایي د ده یو زوی و حارث نامه وه، دا دواړه راولګېدل او کفارو ته ویل چې دلته د زمزم اوبه دي. هغوی خاندل چې مونږ خو اورېدلي دي، خو تا ته څه پته ولګېده چې په دې ځای کې دا کوې دی. بهر حال پلار او زوی را شروع شو ونښته او دا ځای کنه 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 په دې کې کوې د زمزم دا روان شو. نو دی عبدالمطلب صاحب دلته دا وعده وکړه چې یا الله کما ته د 10 بچي یا 12 بچي راکړه نو زه به یو ستا په لاره کې قرباني کوم.
ولې چې دلته ورسره کار زوی وکړو نو ډېر خوشحاله شو چې زما 10 زامن یا 12 زامن نو نور به زما کار اسانېږي. قریشو خو ما پسې خندل. نو دې ته الله بیا 10 بچي ورکړل. نو بیا قریش ورته ویل تا خو دعا کړې وه چې یو زوی به پکې د الله په لاره کې قرباني کې. نو اوس د خپل هغه واده پوره کړه. وایي د پچې وویستلې پچې لړه کړلې د عبدالله صاحب نوم پکې راووت. او دا عبدالله صاحب د نبی علیه الصلاة والسلام پلار دا په عبدالمطلب صاحب باندې د ټولو بچو نه ګران زوی دا. نو دی روان کو خپلوانو ورته ویل چې د الله بنده دا ته څه کې د خپل زوی اوس قرباني نه دی کې ورته خلکو دا وویل وایي داسې چلو کا چې ستاسو په معاشره کې چې قتل خطا سوګو کې د هغې څومره دیت دی. وایي 10 اوښان دي. وایي ښه د 10 اوښانو سره یو سیټ ته ودرو دا بل سیټ ته پچو واچوه. 10 اوښان یو سیټ ته که عبدالله صاحب بل سیټ ته که پچې واچو بیا د عبدالله صاحب نوم پکې راووت. 100 اوښان که 100 اوښانو ته ورسېد. 100 اوښانو کې چې کله پچه راووته هغه د 100 اوښانو په نامه کې راووتله. نو دا 100 واړه اوښانې ذبح که عبدالله صاحب دا بچ شو. دی عبدالله صاحب ته بیا جینۍ کتله. دا 13 کالو عمر و. دا بوتلو مدینه منورې ته خپل پلار بوتلو عبدالمطلب صاحب. دا ډېر ښایسته سړی و. په لاره کې یوه جینۍ و فاطمه یې نامه وه. هغه چې کله ده ته وکتل ده په تندیر باندې داسې نور و د عبدالله صاحب. ولې چې د ده په قسمت کې د دواړو جهانو سردار دی. نو هغې ورته ویل چې ما سره واده وکړه. وایي نه زه چا سره واده نه کوم زما پلار به ما ته جینۍ خوښوي. وایي که واده نه کوې نو بیا ما ته لږ موقع را چې تا سره یو ورځ نیمه تیر کړمه. حیا ښه ښځه وه. نو عبدالله صاحب ورنه انکار وکړو. وایي نه ګورې دا یاد ساتئ چې په کوم نسل کې الله پاک پیغمبر پیدا کوي هغه نسل به د زنا نه پاک. هغه نسل کې به زنا دا شیزونه به نه تر آخره پورې. یعنې عبدالله صاحب عبدالمطلب صاحب مسلمانان وغټل اسم نو خو په دې نسل کې الله پاک د دواړو جهانو سردار پیدا کوي. نو دا ذکر پاکیزه خلق تیر شوي. وایي دا چې کله لاړو پلار د زهرا قبیلې یو جینۍ و آمنه بیبي رضی الله تعالی عنها د هغه سره د عبدالله صاحب واده وکړو. د عبدالله صاحب عمر په 18 کال کې او د آمنه بیبي عمر په 14 کال کې واده وشو. مکې مکرمې ته راغلل. دلته یو قبیله تجارت ته تله د شام ته. نو عبدالله صاحب ته خلک وویل تم ځوانې او تم لاړ شه تجارت به وکړې. دا د نیکه په اجازت سره د پلار په اجازت سره روان شو شام ته. شام ته سفر ته لاړ هلته بیمار شو. نو چې کله لاره کې راتلو د شام په لاره به چې ته راتلې نو پهله به مدینې ته راتلې. نو مدینې کې خو اسخرګنۍ وه نو ډېر زیات بیمار و. هلته ایثار کو. چې ایثار یې کو نو پلار یې ورپسې بیا ورغوی زه به د خپل زوی راولم عبدالله صاحب. چې ورتلو د تبې د لاسه عبدالله رضی الله تعالی عنه هلته په حق ورسېدو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور په ګېډه کې د 3 میاشتو به. اوس دا ښځه امینه بیبي د خاوند په تمه ناست دی. ولې چې کله خاوند سفر ته لاړ شي چې کله سفر نه راځي نو ښځه ځان ډېر تیاروي او په ګېټ کې خاوند ته ولاړ چې زما خاوند به کله راځي چې زه هغه وګورم زما زړه ته سکون حاصل شي. ټول خلک راغله. عبدالله رضی الله تعالی عنه را نغلو.
چې کله راوستو نو په مرګ په حالت کې راو دا ډېر د تکلیف خبرې دي بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د آمینه بیبي په ګیړه کې اوس دا د دوانو جهانو سردار دی آمینه رضی الله تعالی عنها فرمایي زه په لاره کې وې روان وم بهر به وتم ماشوم خو زما په ګیړه کې وی ونو به موږ ته سورې کولو وی زه ډېر حیران وم چې دا ونې څنګه ما ته سورې کوي وی کله به مې چې کوې نه ابي زمزم نه اوبه راویستل دا ابي زمزم به لږ لاندې خو چې کله زه به ورغلم ابي زمزم برابره شو هلته خو د ده په ګېډه کې د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم ګورې د نبي علیه السلام ولادت څنګه عجیبه ولادت دی جی موږ خو په دې نه پوهېږو چې څومره برکات رسول الله مبارک ځان سره راوړي او د هغې طریقې په زندګۍ کې راوړي وایي دا اوبه به داسې بره شو او ما به وایي ښه په اسانتیا د خپل هغه بوکه ډکه کړله او دا به مې کور ته وړه ښځو به ما ته ویلې چې ای آمینې ته مزه صبر وکړه موږ هم د خپل دا چاټیګانې ډکې کړو نو هغوی له خو دا پته نشته چې دا د آمینې کمال نه دی دا د دواړو جهانو سردار کمال دی آمینه رضی الله تعالی عنها فرمای وی رسول الله مبارک زما په خېټه کې 9 میاشتو وی ما د رسول الله مبارک د لاس تکلیف نه دی کتلی د مور زړه خرابېږي مور په بدن باندې ماشوم بوجي کله وی دا ځای مې درد کې داسې دا وکړه ده کله وی دا ځای مې درد کې ډاکټر له بوزو موږ او که نه بوزو آمینه رضی الله تعالی عنها فرمای وی ما په دې دومره موده کې چې دا رسول الله مبارک زما په خېټه کې ما درد نه دی لیدلی ما غم نه دی لیدلی ما زړه خرابتیا نه دی لیدلی ما تکلیف نه دی لیدلی الله اکبر د دواړو جهانو سردار آمد دی چې کله کېږي د دواړو جهانو سردار چې په کومه شپه باندې کېږي آمینه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ستوري ټول زما کور ته په سجده باندې ټول داسې ټیټ شوي وو اوس دته خدا پته نه لګي چې دا ستوري څنګه راټیټ دي د دواړو جهانو سردار دنیا ته را روان دی استقبال دی استقبال ټوله دنیا د رسول الله مبارک د راتګ استقبال کول په دې شپه باندې زر کاله په فارس کې زر کلنې آتشګده وه آتشګده دا مجوسیان چې ورله سجدې کوي هغه زر کاله لګېدلو په دې شپه بنده الله د کسرا د محل نه 12 کاڼي پرېوته یو سور ستوری و هغه راښکاره شو او د رسول الله مبارک په دې کور باندې داسې راټیټ شو یهودیانو ته د نبي علیه السلام د راتګ پته وه د هغوی په کتابونو کې راغلي چې د دواړو جهانو سردار چې کله به راځي سور ستوری به راښکاره کېږي ټول ګرځېدل چې نن کم ماشوم شوی دا د دواړو جهانو سردار وی ګوري وی د عبدالله چې وفات شوی دا هغوی زوی شوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امینه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې اوشو په کېدلو کې ما ته تکلیف بلو نه شو ولې دا خو دواړو جهانو سردار دی دا خو چاله تکلیف نه رسي چې پیدا شو سنت شوی پیدا شوی دی چا ورله سنت نه دی کړی الله اکبر وی ماشوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکوټه و دا خیال دکړي موږ ماشومان باندې چې کم دی کپڑا مپڑا چو کنه نو د ماشومان لته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا شرمګا چې کوم وا وی څومره لته بم چې دوال د شرمګا به نخ کار کیدل دی باندې به خامخا کپڑا پرتا و وی چې کله پیدا شو په سجده باندې شو کتابونو لیکلي سیرت مصطفی والا لیکلی دي چې پیدا شو ورکوټه ماشوم یا به 3 ورځو یا به 4 ورځو او دا په څه باندې شو په سجده باندې شو وای چې کله عبدالمطلب صاحب خبر شو چې زما نوسه شوه دی وای په منډو راغلو او محمد رسول الله په غیږ کې واغستو
وای د بیت الله شریف ته بوزم د برکت لپاره او دل پته نه و چې دې ماشوم د وجه الله بیت الله شریف پیدا کړي دای نیول برکت لپاره بوزار یو کس دا ماشوم ګوري وای دا څوک دی دا خو ډېر بهترین ماشوم دی دا خو ډېر زبردست ماشوم دی چې کله کور ته راغی وای ما په دې نوم کې غوښتو وای څه نوم دی وای محمد صلی الله علیه وسلم دا محمد نوم په څه کېدم چې دا ما بهر وېستو کوم سړی به چې دا لیدل د تعریف به کول او محمد ویل کېږي چې دا غي داسې تعریف شوی لکه چې په دنیا کې د چا نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی اوس کمالات ته ګورئ بارو جهانو سردار راغی مخکې به په مکې مکرمه کې دا ترتیب چې ماشوم به پیدا شو دا به یو کلی ته بوتلو ولې د کلی ابو هوا تازه وي په هلته چې کوم دی هر رنګې خلک به راتله بیمارۍ به ډېرې سیوا وي په مکه کې دی ولېږلو د بنو سعد د قبیلې دا ډېر غریبه قبیله وه دې نه لس ښځې را روانې شوې وایي موږ ځو مکې مکرمې ته دوی به کال په کال راته ماشومان به بوتله نو بیا به وله دوی څه پیسې هم ورکولې هغوی به غریبانانې ښځې وي نو د دوی پرورش به یې کولو او د دوی پلارانو به وله پیسې ورکولې نو لس ښځې را روانې شو د بنو سعد قبیلې والا او دې کې یو حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها وه دام را روان شو اوچه اوښې وه ډېر په بد حالاتو کې ټول مخکې راورسېده او د مکې مکرمې نه ښایسته ښایسته ماشومان واغسته چې د چا پلار مالدار و هغه له غټې غټې روپۍ ورکړي چې دا واله ښه تربیت یې وکړه د لسو په ځای 100 واخله چې کله حلیمه سعدیه راورسېده محمد رسول الله پاتې دا یتیم و چاته خدا پته نه و چې دا ماشوم به دومره کمالي ماشوم وي خلکو دا نه اخېستو وایي د دې پیسې به موږ له څوک راکوي موږ چې د دې پرورش یو کال 2 کال وکړو د دې پیسې به څوک راکوي الله اکبر دا محمد رسول الله حلیمه سعدیه فرمایي وایي ما چې کله دته وکته وایي دا ما ته په خندا شو وایي ما خپل خاوند ته وویلې چې صاحب دې ماشوم کې ډېر کمالات دي خیر دې که ماته پیسې میلو نشي د ده دا خندا خو به ماته میلو شي که نه اوس دله پته نشته چې خندا نه علاوه نور څه کمالات دي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها فرمای وای زما یو ماشوم بلمو زما دواړه سینې پی پکې ډېر کم وای ما د دواړو جهانو سردار ځان ته نږدې که زما دواړه سینو کې پی راغله الله اکبر وای ما د دواړو جهانو سردار تخپله یوه سینه ورکه زما یو بل زوی مو وای چې دویمې سینې ته مې د دواړو جهانو سردار اچولو هغې نس کلو ولې دا خو منصف ذات دی دا انصاف والا دی چې دا بله سینه به د دې زوی شي دا زما شو لا ماشوم دی الله پکې دومره انصافي ښه چې تر اخره پورې به دا بله سینه نس کله خپل د سینې سره به کار و هغه نه به پیس کله بیا چې کله وایي منګه هلته یو شپه ایسار شو زمونږ اوښه خو ډېره کمزورې وه وایي موږ د اوښ نه پی راغه کول چې موږ به لږ پی می ترې راواړو د خپل اوښې نه لږ ګزاره خو به پرې وکړو که نه د حلیمې سعدیې خاوند اوښې ته مخکې کېږي اوښه سینې را پړسېږي د پیو نه د دواړو جهانو سردار یې واغسته وایي دې اوښې دومره پی وکړه چې په زندګۍ کې کله دومره پی نه وکړي دوی ویل چې موږ خو ډېر کمالي ماشوم واغست اوس دا دوی له پته نشته چې دا محمد رسول الله دی اوښې باندې کېناستل مخکې دا د حلیمې سعدیې خاوند کېناستو شاته د خپل ښځه سره د ماشوم کېنه اوښ نه پاسېږي اوښې ته وایي پاسه اوښ نه پاسېږي وایي یاره حلیمې داسې وکړه چې ته مخکې راشه زه به شاته کېنمه چې حلیمه مخکې شو نبي علیه صلات وسلام یې غېږ کې نیولې اوښه خپله راپاڅېده ولې اوښې ته پته وه چې دا د دواړو جهانو سردار دی او د دواړو جهانو سردار ته الله مرتبه مخکې ورکړې ده را څنګه شاته کېنې زناورو ته پته وه چې د دواړو جهانو سردار مرتبه مخکې ده خو مو تا ته پته نه لګي چې د دواړو جهانو سردار مرتبه په کوم ځای کې ده
موتا د رسول الله مبارک طریقې د خپل په دی زندګۍ مبارک کې رانوسته زناور زما استانه خدي د نبی له صلوات و سلام سره څومره محبت موتا خو چې زمون محبت د زموږه ما تمه خو چې کله واده راشي بیا زمو استاد محبت پته لګيږي چې د مامي پکې ونه کی والله کې خو پرې چې کله مړ راشي ستا په کور کې مړ پروت وي او ته زما رسول الله مبارک سره محبت ته تا ته الته پته لګيږي چې توس په دې کې د نبی رسول الله سنت ادا کې کله خپل د کور والا طریقې پکې ادا کې ستا یو بل ضرورت راشي معاملات کې الته بیا پته لګيږي چې ستا نبی رسول الله سره محبت ته کستا د خپل چاهت سره محبت ته زناور پويږي په دې خبره باندې او خنتلا و د دوانو جهانو سردار شاته دی او تمخ کی دا کوم رولز طریقه ده دا او خیروانه شو حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها فرمای ذکور تلاړم زما په کور کې چیلې وي التقاتو چیلې به خوراک نشو کولای پي پکینو د ټولو چیلېګانو سینې راډکې زما په کور کې د پيو زینو زما چیلېګانې بچ بهر وتلی چې راتلې ډکی بوي خوراکونه به کړو د خلکو چیلېګانې بچ تل خوراک به نه کولو بیا به ورله خزرات سوال مينت به ورته کو چې دا د خپل چیلېګانو سره د موږ چیلېګانې وباسا بیا به چې یو ځای وسل د دبه پکې مړی راتلی دا وی به پکې مړی نه راتلی دې ته پته نه و چې د کور ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوه جهانو سردار د کور ته راغلی حلیمه سعدیه فرمای وای زبا چې په کومه لار تلم چې ځان له مونږ هیڅ نو چې ماشوم برا سره په لاس کې ما باندې به هر ټیم سورو ما باندې به هر ټیم سورو دا د دوه جهانو سردار دراتک یو څو خبرې وې عزیزان الله دې وکړي چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل وکړو